شکریہ ادا کړئ. یعنې نن د هر چا سره په جیب کې دا موبایل چې کوم دی پروت دی او دا فیسبوک یې پرې کوي، په ایمان یې ووایه چې د مسلمانانو او د پښتنو بچي په کوم طرف باندې کوم حالات جوړ دي. د دغې حالاتو نه ستاسو دا بچي چې بچ کوي هغه دا علما بچي، دا علما یې بچي. لہذا دوی سره نن فکر دی د هغه عزت هم بچ کوي، د هغه دینداري هم بچ کوي، د هغه مسلماني محفوظ کوي، د هغه نه د معاشرې بهترین انسان او یو دینداره انسان چې کوم دی صرف جوړوي. او که د دغه علماو دا محنت چې کوم دی صرف نه وي، قسم دی که په سکول باندې راټینګ کړي او که په یونیورسټۍ باندې راټینګ کړي او که په کالج باندې چې کوم دی صرف راټینګ کړي. نو محترم عزیزانو، نن الحمدلله دا عظیم محنت دا دلته کې چې کوم دی صرف ستاسو په دې کلي کې روان دی. نو چې ستاسو دې کلي ته راشم، قسم دی د دې کلي دا خلک را باندې خلک دي. اول ورځني صاحب رنګ مبارات د یو مسلې متعلقه چې دا زه یاد کړ وایي د غز کلمه نبی الله قایل صاحب مختلف ما ته خبرو رایات شي که نه نو ما باندې دا خلک پاګه را باندې لګېدل. هغه سره مې خبرې اترې چې کوم دی صاحب وکړي او هغه خوږوالی د څه وجې نه دی چې الحمدلله یو عظیم محنت یې په دې کلي کې چې کوم دی شروع کړی دی. مولوي صاحب چې دا کوم محنت کوي دا ستاسو په مرسته لګیا دي. دا جومات وله تاسو تیار کړ، دا مدرسه وله تاسو آباده کړه. نو که دغه ستاسو دا تعاون نه وی نو دا په هغې په پټي کې نه شو کولی، دا هغې په بل ځای کې نه شو کولی. نو الحمدلله دا ستاسو د دیندارۍ یو عظیم چې کوم دی صرف دلیل دی. دغه به انشاءالله تعالی دا محنت دا به جاري او ساري ساتئ، دا به مخ په وړاندې بوځئ، وسعت به ورکوئ او دغه دپاره هم دا مشران فکرمند شئ. الحمدلله د مخلص ملګري په دې کلي کې موجود دي او هغوی د دې خپل کلي د مدرسې نه علاوه د بهر مدرسو سره تعاوني. دا د هغوی د اخلاص او د دین سره د محبت یو عظیم ثبوت دی. او چې د دې خپل زنانه اولاد د هغوی دپاره هم د دیني تعلیم او د تربیت فکر چې کوم دی صرف وکوئ. قسم دی دیني ماحول به په کورونو کې راشي او جنتي ماحول دا به په کورونو کې چې کوم دی صرف جوړ دی. چې دا حیا والا زنانه دا چې کوم دی صرف دا په کورونو کې موجودي او شرعي حیا کوي، شرعي پرده کوي. لہذا په کور کې چې یوه زنانه عالمه شوه نو څومره کشر کوم چې په هغې کې را روان دی د هغې دپاره اوله مدرسه دا د هغې مور هغه وجود به چې کوم دی صرف په کور کې. نو چې انشاءالله د هغې دپاره فکرمند شئ. کریم رب دې ستاسو دغه سعی، ستاسو دا محنت او دا کوشش، دا تاسو چې کوم مالي لحاظ سره تعاون کړی دی او دا کم تعمیر هم کړی دی او مولوي صاحب دیدت ته چې دا کم پکې اوس دیني تعلیم او تربیت شروع کړی دی، د دې ټولو ملګرو دغه سعی دی الله خپل دربار عالیه کې او خپل جناب کې قبول و منظور وګرځوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.